زما نوم ذیشان نجیب دی، اسسټنټ کمشنر سټي. ما سره بشارت صاحب ولاړ دی، هغه اسسټنټ کمشنر کیڼ دی. موږ دلته راغلي پروینشل گورنمنټ چې کوم ډایرکشنز دی مطابق ټول بیکرین موږ به چک کوو، او چې کوم دلته چې څومره انکروچمنټ دی په بازارونو کې د هغې صفایي هغې موږ د هغې بابت کې نن راغلي وو. په د شنغرۍ کې موږ اپریشن وکړو. دې بعد موږ تقریبا 25 چې ګرفتارۍ نه وکړې، او تقریبا 20 دوکانونه موږ چې دي هغه د بیکرینو چې کوم د پیکوړو سموسو کوم تیل استعمالي هغه موږ چک کړل، او دې کې بیشتر چې دی هغه سم وو، خو یو څو وایلیشن پکې موږ رپورټ کړل، او هغه کسان چې موږ ګرفتار کړل او قانون مطابق هغې ته موږ سزاګانې ورکړې. دا څومره انکروچمنټ دی دې کې ګاه به ګاه موږ راځو. مخکې که تاسو یو څو میاشتې مخکې وړاندې وګورئ، اوس یې فرق وګورئ، هغه ډېر ډفرنټ دی. دې له موږ سزاګانې ورکوئ سره ورو دي اوس په هغه پوهه راځي، سیوک سنس راځي، د پته ده چې دا لاره فوټپات دا د عوام دپاره دی، دا روډ چې دی دا د خلکو د همدرفت دپاره دی. نو دا سیوک سنس دي کې را روان دی، سزاګانې ولې موږ بیشترې ورکوو. موږ اوس هم تقریبا په انکروچمنټ کې موږ تقریبا 15 کسان په انکروچمنټ کې ګرفتار کړل. موږ سره چې دی پولیس ډپارټمنټ ډېر زیاته مرسته وه. د نه علاوه چې دی د ډسټرکټ ایډمنسټریشن ټول افیسرز او افیشلز تقریبا سره د موږ د کوم لیوي سکواډ دی هغه سره موږ ټول رالو، او په دې کې موږ چې دی اپریشن چې دی شغرې چوک نه سټارټ واغشتو، او بیا کریم پورا ورپسې بیا ګنټه در، او دا اوس موږ په هریټیج ټریل باندې ولاړ یو. دا ټول مینا بازار شاته چې کومه لاره وه دا ټول موږ کلیر کړه، او په دې کې موږ ټوټل چې دی 25 کسان ګرفتار کړي دي، او 15 کسان په دې کې څنګه چې اے سی صاحب ویل چې 15 کسان چې دي هغه صرف موږ په انکروچمنټ کې نیولي دي. چې قانون کې زموږ سره څه اختیار اویلیبل دی هغه موږ مکمل استعمال کړی دی، خپله ډیوټي هم کړې ده، ورپسې چې کوم اختیار موږ ته میلاو دی هغه موږ امپلیمنټ کړی دی. نو دې کې فرسټ ټایم خو تاسو ته پته چې موږ جرمانې کوو، بیا چې سیکنډ ټایم شي بیا جرمانه پلس بیا سیکنډ ټایم چې شي بیا موږ جوډیشل کو سړی، او تھرډ ټایم چې ریپیټیشن کوي نو هغه بیا فاین سره بیا ورسره سړی چې دی موږ جیل ته پرېږدو. نو دا هغه تھریټس دي چې موږ لکه خپل ګورنمنټ یو ټول غوندې دا موږ استعمالوو، او موږ خپل ډیوټي چې دا ریګولرلی چې دی یو نه یو اے سی چې دی هغه راځي او دلته خپل کار کوي. فوکس زموږ و دغه په بیکریز باندې و، څنګه اے سی صاحب ویل چې بیکریز چې کوم ان هایجینیک کنډیشنز وو چې چا د هغوی خلاف موږ ایکشن واخیستو. د نه علاوه چې دی هغه بیکریز کا فرض که سټال مخکې ځان ته لګولی دی، انکروچمنټ یې کړی دی، هغه هم پکې انکلوډ شو. د نه علاوه موږ پی چیک کړل، تاسو په مخکې موږ سامپل یې واخیستی د پیو، او پلس رینسډ آیل چې کوم دی دغه چې زموږ یو ټاسک دی هغه ټاسک چې دی موږ په ډیلی بیسس باندې کوو، او موږ آیل چې دی هغه چیک کوو چې مضر صحت آیل کې څیزونه پاک نشي، او هغه خلک چې دی لکه خلک بیمار نشي او خپلې پیسې هم ضایع نشي. دا یو پروټیکشن دی د خلکو لپاره. السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم واجد خان او تاسو ګورئ پرایم ډیجیټل کهانی. ګرانو کتونکو چې څنګه تاسو له پته ده روژه مبارکه ده، او په دې کې چې کوم دی ایسي صاحبان راوتي وو په پېښور ښار کې چې څومره خلکو تجاوزات کړی وو، بازارونه یې بند کړي وو، لارې کوڅې بندې کړې وې، د هغې خلاف غټ اپریشن وشولو. او دې سره چې کوم دی مختلف بیکریانې چې څومره دي هغې کې چې کوم دی ګنده آیل وو یا ناقص صفایي وه، د هغې خلاف هم کاروایي وشوله. د دې خلاف چې څه کاروایي وشوله هغه به ایسي صاحب بیان پکې وکړلو چې انشاءالله دې خلاف به موږ قانوني سخته کاروایي کوو. دا وه زموږ د نن ویډیو. د نوې ویډیو سره به ستاسو خدمت کې بیا زیریږو. د لوی الله پامان.